ملګرو دا اوله نقشه ده چې موږ اوس دغه لوکیشن مې بیا ته در ښکاره کړو چې دا پر کوم ځای ځي دا د ډیم پر پټلۍ ته رسوي دا اول نقشه دوی پاس کړې ده ملګرو لکه څنګه چې موږ ته اوس نقشه در ښکاره کړله اول روډ اوله نقشه چې دوی پاس کړې ده هغه دلته د خالقداد مینه چې دا بیا د ډیم پټلۍ معلومه شي دا به د دغه پر سر ته راځي نو چې د پټلۍ پر سر ترسي پټلۍ نور ورته مضبوط وي نو که ډیم ته نقصان نه راسي دغه روډ پر دا ځای بیا پروا نه لري که د خانوزۍ د ولس دا خوښه وي هلته بیا انټرچینج ورکول کېږي د عبدالله خان د پمپ تر مخ د نقشې مطابق دا اوس موږ ته نقشه در ښکاره کړه دا یو اول ځای دی دا به د ډیم د پټلۍ پر سر ته راشي دغه اول دغه دی هلته به دی را انټر کېږي دا د صاحب کاریز د خانوزۍ چې کومې مځکې والې ده د خالقداد تر مینې لاندې پر دا به راځي نو اول روډ دا اوس موږ ته نقشه در ښکاره کړه دا بیا دویم روډ دی دا د منګل آباد د کلي د شا کورونه ګرد کمپلیټ ټچ کړي دي په دغه کې بیخي ډېره آبادي متاثره کېږي دا ته ګورئ اوس به موږ لوکیشن در ښکاره ملګرو دا دویم روډ چې اوس موږ ته د نقشې مطابق د ښکاره کړی دا بیا دغه مینې دا دغه د ډاکټر عبدالخالق صاحب مینه ده د ځایونه دي دا مکمل کیږي دغه ځایونه چې هر څو ډېرې پیسې درکړي نه دا ځایونه به جوړېږي نه دا مځکه برته راتلی شي دغه بیا د اسرائیل مینه ده اسرائیل خوارکي په ډېر دغه حالت کې دغه مینه جوړه کړله په ډېرو کلو یې جوړه کړله دا مینه مکمل کیږي و ده ته سیګه سره د کوټې په جنات ټاون کې مځکه ورکړي تر دغه بالا ښه ځای دته نشي میلاوېدای نو د ده خوارکي دغه ځای ګرد کې ځي نه د پیسې ضرورت نه دغه دی نو دی ویس دا روډونه نه کړي متاثر دا مخامخ چې کوم کور دی د ډاکټر رازق صاحب دا مکمل کیږي پر مخ مې موږ در ښکاره کړو چې کوم ځایونه نور کې دغه کېدای شي کې تلای شي دا کورونه ګرد کیږي دغه دا تقریبا ډېره آبادي متاثره کېږي دغه مینې خو نو مکمل کې راغلې دغه بیا زموږ د ډېر ښه ملګري د شکیل خان کور دی مستري دی د موبایل والا د دا نو بل ځای کې مځکه شته نه کور شته نه دا تر وسایل لري د خوارانو په ډېره کمزوري کې په ډېر غربت کې دا مینه جوړه کړله بله خو یوه ذریعه نشته نه نوکریان نشته نه یې موږ ته نوکریانې راکړي دي دا د شکیل هغو کور مکمل کې ځي نو د دا خوارانو یوه اسره بله نشته بیا دورې هغه دا ګلۍ شته دا د جمشید هغو د دا کورونه تقریبا د جمشید صاحب دا ګرد کورونه کې ځي د نصرالله لالا د ماسرجي دغه دویم نقشه چې اوس موږ د سپې د ښکاره کوو دا پر دغو کورو راځي دا کورونه ګرد کې ځي دا زما د ورور دلته د حافظ رحمان دغه شروع دی ځای ډېره خواري پکې ښلې ده یو کروړ خرچه یې تر اوسه کړي ده دا هم تقریبا کې ځي دا یې اوس د مینې دیوال دی دا مکمل کې ځي نو دا چې هر څو پیسې ورکړي نو دا ترازه بیا پیدا کېدای شي نه دغه خلک بیا نورې مځکې لري نو به مځکه چیرې ورکړي نو هغه نقشه د کلي والا د ولس دا خوښ دی چې هغه د ډیم لیابله دویمه دغه شي دا بیا درېیمه نقشه ده اوس چې موږ د ښکاره کوو دا بیا د منګل آباد د کلي په مین کې ځي تر نادرا پورې د نادرا دغه لیا ټچ کوي مطلب بازار ګرد ټچ کوي دا بیا درېیمه نقشه ده ملګرو دا بیا کومه درېیمه نقشه چې دوی پاس کړې ده دا بیا هغه لیاره ده دا بیا تقریبا د منګل آباد ګرد کلی کې متاثره کېږي په دغه کې هم ډېر غریبان داسې خلک شته چې هغه نه بل ځای کې مځکه لري نه د مینې دغه لري چې هر څو پیسې ورکړي نه بله مینه جوړوی شي دا زما کور خو نو کې ولاړې چې کې ولاړې د ډېرو خلکو کورونه کې ځي دغه بیا درېیمه نقشه دوی پاس کړې ده دا بیا لا خوازه د منګل آباد د کلي په میان کې راځي دا بیا دغه کورونه ګرد تقریبا کې ولاړ نو دا بیا بیخي ډېره غټه آبادي متاثره کوي دا موږ ته کومه درېیمه نقشه در ښکاره کړله دوی پاس کړي ده د هغه مطابق زه درته ګایږم ملګرو دا درې نقشې ته یې وکتې چې د سپیک والا له جانبه زه د خانوزۍ دپاره کومې پاس شوي دي دا کې دا دوې نقشې خو بالکل د کلي منګل آباد اکثریت کورونه کې ځي په سوو په زرو آبادي دا متاثره کېږي لکه څنګه چې ورته معلومه ده
چې وارګه سره د خانوزۍ مځکه له سره ده کمه. بیا دلته چې اکثریت کومو خلکو مینې جوړې کړي دي. مثال اوس د اسرائیل مینه موږ د ښکاره کله د مصري شکیل مینه ته یې وکته، کورې ته یې وکته، دا دغه تره د نصر الله لالا ده، د جمشید خان ده، د عبدالرازق ماسرجي، د ارزیانه یوسف، ډېرې مینې دي. زما د ورور مینه هم تقریبا د حفیظ الرحمن مکمله کې ځي. دا په ډېرو خواریو، په ډېرو مشکلاتو، په ډېر غربت کې دا مینې جوړې کړي دي. په 10 کاله، په 15 کاله د ژوند جمع پونجې یې ګرده کې لګولي دي. نو دا دوې نقشې چې دي مکمل طور پر د دا کلي والا ریجکټ کړي و دا خلک ورته مزاحمت هم تیار دي. 2-3 میټینګ یې کړي دي. دا د منګل آباد والا په منګل آباد کې د درو سره کلو خلک پراته دي، بلکې هغه خو څه کوي په دا کالونیانو کې د زیارت والا، د رود والا، د برشور والا، د توبې والا، د ارزاګي والا خلک پکښې دي. نو دا خو یو مسله ده، باید چې د خانوزۍ څه کمیټیانې دي، کوم مشران دي، ټول ولس په دا شکاند شي. اول چل خو زموږ خوښه شي چې کوم فیصله اول چل څه وکړي واله د بلوزۍ او د خانوزۍ چې کوم وخت دی بارډر یې دی، وختي موږ داسې واورېدل چې باید د دواړو ولس پر دا اتفاق وشو چې پر دا مابین به روډ ولاړ شي. نو نه به یو کلی پوره متاثره کېږي، نه به بل. نو د دوی پر دغه اتفاق وسولې، د بلوزۍ کمیټه یې راغله، د خانوزۍ دغه هم ورغله، پټواریان یې راوغوښتل. نو له دغه بعد بیا مسله دا کې راغله چې د بلوزۍ والا دا روډ نه پرېښولی، هغه ملامت نه ول په وجه د دی کومه د خانوزۍ مځکه چې دلته کمرشل څول په څو لګېدونکي وه چې څو پیسې به دوی د ایکړ له حسابه ورکوي. مطلب له 18 لکو ځای واخلي بیا تر 16 لکه پورې دا دلته خلکو ته پیسې میلاوېدلې. د هغه مځکه د بلوزۍ زموږ د خانوزۍ او د بلوزۍ د مځکې تقریبا د دغې مځکې یو فرق نشته، او اوس یو د بازار مځکه. نو د بلوزۍ والا بالکل حق په جانب هغه ویلې ول ته چې کوم پیمنټ هغو ته سوی دي، نو هغه د موږ ته هم وایي چې بیا به موږ دا روډ ډیله کړو. نو که ته زما مځکه دغه د خدای پر پار لګوې، په 4 لکه، په 15 لکه، په 8 لکه لګوې د ایکړ له حسابه، نو دا خو زما تاوان دی. نو اول چل خو زموږ د ګرد ولس د خانوزۍ خاص کر د متاثرینو د هغو دغه دا د دوی التجا ده، دا یې خواهش دی، دا د دوی پر زور مطالبه ده چې روډ د پر هغه ځای ولاړ شي، نه به ډېم متاثره کېږي. خاص کر دا دوې نقشې چې پاس شوي دي په کلي کې، نه به دغه متاثره کېږي. اول چل باید چې یو بلوزۍ والا ته چې د چا مځکې په دغه کې راځي څوک متاثره کېږي، هغه ته هغه طرح پیمنټ وشي لکه کوم پیمنټ چې دلته د دغو مځکې ول دا څنګ پر څنګ دي، دغو مځکو یو فرق نشته. نه هغه مځکه د بازار ده، نه د ښار ده، نه هغه ده. دا کومې پیسې چې کوم پیمنټ چې دلته خلکو ته میلاو شوی دي تر څو پورې موږ راوېدلي دي په دغه کې بندښت هغه دی. اول چل دې خدای وکړي چې هغه وشي. که په هغه کې مسله د هغه نشي کېدای، د هغه امکانات کم دي، هغه تر ځای نشي رسېدای، بیا نو زموږ خواهش دا دی چې د ډیم پر سر که د ولس په دغه کې رضا وي چې ډیم نه متاثره کوي، د ډیم پر پټلۍ چې کوم روډ ځي انټرچینج یې هلته د عبدالله خان د پمپ تر مخ داسې د نقشې له حسابه. نو دغه زموږ د ولس د کلي والا دا کوم متاثرین چې دا په سوو په زرو خلک کوم متاثره کېږي، د هغو دا خواهش دی چې د ډیم پر پټلۍ د ولاړ شي، ډیم د نه متاثره کېږي، د ډیم پټلۍ کېدای شي له دغه سره نوره مضبوطه شي. نو دا نورې دوې نقشې چې دي هغه ته چې اوس موږ د ښکاره کړلې د ویډیو په سر کې، هغه بالکل د دا کلي والا دپاره نه دي قابل قبول چې هر څو پیسې ورکړي. نه دا مځکه دلته بیا دا د بازار مځکه ده، و سکول ته نږدې ده، و کالج ته نږدې ده، و بازار ته نږدې ده. د خلکو په ډېرو خواریو دا مځکې برابرې کړي دي، دلته مینې جوړې کړي دي، ډېرو خلکو مځکې اخیستې دي. بیا یې چې که څه پر میانه یو نیم کروڑ روپۍ ورکړي موږ ته معنا نه رالري، دا د کلي والا ته معنا نه ورلري. د اکثره منګل آباد کلي د درو سره کل والا او د دا نور چې کوم همسایګان دي دا ګرد متاثره کېږي. نو زموږ دا خواهش دی، دا پر زور اپیل دی، زموږ د کلي والا پر دغه اتفاق وتلی دی چې اول چل خو دغه شی و چې بلوزۍ والا ته هغه طرح پیمنټ ورکول شي،
لکه کوم چې د مځکې ودې خواته ورکول سوی دی روډ د پر هغه بارډر باندې ولاړ شي د دواړو کلو به فایده وي په دغه کې به آبادي نه متاثره کړي که په هغه کې مشکلات دي هغه ناممکنه ده مثال اوس نشي کېدای اول چل خدای دې وکړي چې هغه وشي بیا نو د کلیوالا دا مطالبه د سي ډي ام د نه متاثره کړي پر پټلۍ د روډ ترسي د سپیک نو به د کلیوالا د خلک د غریبان دا به د ژوندګر د سرمایه په دامینو کې لګولګي ده په دا ځایو کې لګولګي ده دا به نه متاثره کړي نو به د یو غریب د یو مسکین د یو داسې سړي چې هغه د ژوندګر د جمع پونجي په 2 لاسو یې ګټلګي ده دا مینې جوړې کړي دي دا ځایونه جوړ کړي دي دا به بچاو شي نو له دغه سره باید چې ګرد ولس د منګل آباد د درو کلو سره له د خلکو سره ودرېږي د تربرو سره ودرېږي په دغه کې ډېره غټه آبادي پرته ده ډېر ځایونه حتی کې فیمیل میډل سکول د منګل آباد دا متاثره کړي دا مکمل کړي اکثر د آبادي د غریبان دي دا بالکل یو شنګس بل ځای کې مځکه نه لري نو موږ دا پر زور اپیل کوو دا خواست کوو چې له موږ سره ولس هم ودرېږي له موږ سره دا د کلیوالا مکمل ودرېږي کوپریشن وکړي اول چل ډېره ښه خبره ده چې هغه د خانوزیو د بلوزي چې کوم بارډر دی هغو ته د پوره پیمنټ ورکول شي پر هغه د ولاړ شي که هغه ناممکنه ده نه کږي له یو مسله پکښې ده بیا د ډیم پر سر چې ډیم نشي متاثره د ډیم پر پټلۍ د دا روډ ولاړ شي د ډیم پټلۍ انشاءالله ډېره پراخه ده ولې بل ځای کې موږ ته معلوم دي چې دا ناممکنه ده دا د غره په لمن کې خو نشي تلای چې دا پوره روډ زموږ دپاره واړوي نو دغه یو شی په ممکناتو کې شته دا 2 شیان چې یو هغه بارډر که هغو ته هغه ته را پیمنټ وشي او یو دغه د ډیم پټلۍ نو پر دغه ته خپلې رایې راکړئ موږ د کلیوالا د خلک یقینا چې کور د چا غځي ټکانه یې ځي د عمرو جمع پونجې په دغه کې ګاره سوي دي هغه مکمل ختم کړي نو هغه ورڅه ته بیا تیار وي نو باید سي د خلک له موږ سره پر دغه شي ودرېږي دا دواړې کمیټیانې دا کوم مسران چې دي په دغه کې دوی انټرسټ واخلي دلچسپي واخلي او دا کلیوالا دا خپل ولس دا خپل تربرونه بچاو کړي مهرباني